ناظرین افغانستان چې کوم صورتحال مخې ته را روان دی، یو طرف ته که د امنیت مسله ده، یو طرف ته که د طالبانو د خبرې دي، نو بل طرف ته سیاسي عدم استحکام چې کوم دی، انسټیبلیټي چې کومه ده، هغه زه وایم چې د طالبانو نه خطرناکه دا وخت په کابل کې چې کوم دا سیاسي جګړه روانه ده پریزیډنشل الیکشن نه پس، د هغې بنیادي وجه زه دا ګڼم چې هغه دا ده چې نه غواړي هغه خلک، بعضې خلک شته دی په خاصه توګه باندې هغه ملکونه چې دا وخت په افغانستان باندې قابض دي، بالکل هغوی نه غواړي چې افغان عوام چاته ووټ ورکړی دی هغه سړی دی چې کوم دی د ملک هغه ته دی واک اختیار حواله شي. زه دا یو خبره کومه، اکثر پاکستان کې چې زه کوم ځای کې هم داسې میټینګ ځي نو زه په هغې کې یو خبره کومه چې د افغانستان که د حامد کرزی صاحب نه پس انتهایی موضوع کس کیدی شي چې هغه د ملک د واک کوم دی یا د اختیار چې کوم دی یا د ملک صحیح طریقه سره چلولی شي، هغه ډاکټر عبدالله کیدی شي. او ډاکټر عبدالله صاحب یو داسې شخصیت دی که مونږ د کال 2014 انتخابات وګورو افغانستان کې یا د کال 2019 انتخابات وګورو، نو دواړه ځله چې کوم دی ولس عبدالله صاحب ته ووټ ورکړی دی. ګوره په کال 2014 کې د عبدالله صاحب ووټونه چې کوم دی هغه بالکل د 50.1 نه سیوا وو، خو هغه له 3% کم کړله او هغه له چې کوم دی تقریبا 40% د هغه ووټونه راغلل، هغه 50 هغه شرط یې رالاندې کړ. بل طرف ته ډاکټر اشرف غني چې هغه 10% وو، په نیکسټ راوند کې هغه له چې کوم دی د 50% نه 55% دغه ورسېده. او دغه شانته ډاکټر صاحب د ولسي چې کومه رایه وه د عوامو چې کوم خوښ کس و هغې پاتې که او داسې کس پرې مسلط کړه چې دا 15 کاله د دې ملک حالات کوم طرف ته لاړل. اوس په کال 2019 کې چې دا کوم سپتمبر په میاشت کې کوم الیکشن وشو، یو وارې بیا څوک هم چې کابل ته تللي د هغوی دا خبره وه چې ډاکټر عبدالله چې کوم دی دا لیډینګ کینډیډیټ دی، خو یو وارې بیا چې پته ولګېده چې ډاکټر صاحب دې ګټي، نو هغه د 5 بجو نه د 3 لکه ووټونه چې کوم دی کوم چې مساوي ووټونه ورته ویل کېږي هغه اچولي شوي دي، نان بایومیټریک چې کوم دی په طریقې سره سټمپینګ شوي دی، بیلټ باکس سټاپینګ شوي دي، صرف د دې وجې نه چې یاره دا شخصیت مخې ته رانشي. اوس دا څوک کوي؟ ډاکټر عبدالله هغه شخصیت دی، زه دا ووایم اگر چې زه دا خبره کوم اکثر چېرې زما سره دونه زیات ډاکټر صاحب سره دغه نه دی پاتې شوي، خو هغوی یو داسې شخصیت دی، جهاد هم دلته کړی دی، د هغې نه پس چې کوم دی سیاست هم دلته کې کړی دی، بهر بالکل که زه دا ووایم چېرې که په چوټۍ تلي یا په دغه تلي، حالانکه دې ملک نه هغه بهر دا ملک هغه نه دی پرېښی، هغه په ټول افغانستان کې انتهایی پاپولر کس دی، که هغه پښتانه دي، که هغه ازبک دي، که هزاره دي، که تاجک دي، که ترکمن دي، که بلوچ دي، که عرب دي، هغې وجه دا ده چې ډاکټر صاحب د دې ملک خدمت کړی دی، ورته پته ده چې دا ملک او بیا هغه د پرزیډنټ کرزی صاحب سره پاتې شوي دي چې زه دا ګڼم چې هغه د سختو حالاتو کې راتلو نه پس ډېر ښه حکومت هغوی کړی. نو یو وارې بیا د هغه دا اوس چې کوم دی په ځای د دې چېرې د ولس په خوښه کوم شخصیت راشي هغه له مشري ورکړی شي. اوس بیا چې کوم دی دوی وی راځي چې یو اچار پې جوړ کړو، یو طرف ته حکمتیار صاحب هم ناست دي، نبیل صاحب هم ناست دي، اشرف غني صاحب هم ناست دي او ډاکټر صاحب هم ناست دي، نو بیا به هغه څلور اسونه په څلورو واړو طرفه به روان وي، افغانستان به نور چې کوم دی عدم استحکام ښکار کېږي. نو ما نن دا ګڼله چې زه یو خپله دا وایم چې یاره دې قومونو ته څوک چې د افغانستان کې امن غواړي نو هغوی له پکار دي چې د افغان د ولس کوم خوښ شخصیت دی هغه په کال 2014 کې هم هغوی منتخب کړی، په کال 2019 کې هم هغوی منتخب کړی دی، بغیر د داسې شخصیت نه چې هغه د ولس په خوښه راغلي، که تاسو هر څومره تجربې کوئ هغه به په افغانستان کې ناکام وي. نو زه دا وایم چې دا ما یو رپورټ په دې وجه کوم چې هغه څوک چې د افغانستان امن غواړي، د افغانستان سوکالي غواړي، که په پاکستان کې اکثر زه دا خبره کوم چې دلته کې زه خلکو ته وایم چې یو کس داسې دی دې ټیم کې قومي شخصیت هغه ډاکټر عبدالله دی چې هغه د ملک چې کوم دی د دې موجوده حالاتو نه ویستی شي. نو زه به دا ووایم چې یاره که دا اوس کوم دوباره ارینجمنټ روان دی د دې ارینجمنټ په ځای باندې ډایرکټ چې دغه 1 میلیون 10 لکه ووټونه دي، 10 لکه ووټونه چې چا خلکو زیاتې رایې اخیستې دي هغه له د دا اختیار ورکړی شي، په ځای د دې چې یو سړی کرسۍ پورې کلکه نښتې دی چې وروره زه یې نه پرېږدم او دا خو بس زما ته په لومړي ځل باندې میلاو شوې ده، اوس د هغې پورې هغه بالکل لکه داسې دی چې هغه ځان ورپورې مچی کړی دی. نو دا هم د دې مسلې حل نه دی.